د بېنظیري د روپو نوې قسط به د کل نه شروع کیږي. کله چې موږ ویډیو اپلوډ کوو په هغې باندې دا کمنټ زیات راځي چې دا نوې قسط به د کل نه شروع کیږي. نو په دې ویډیو کې له مکمل معلومات در کوم. دا ویډیو معلوماتي او د غریبانو دپاره تاسو دا ویډیو راولئ دا مخکې شیر کړئ چې نورو کسانو ته هم ورورسي. که تاسو کتلي د دې قسط چې دی پوره ورځ وشوي په دې کې ځینې نوي کسان دي چې هغوی یو پیره روپۍ راغستې دي او بیا یې روپۍ نه دي راغستې. لکه هغو ته هغه د جولای اګست ستمبر اقست چې دی هغه ورته هم نه دی میلاو شوی. هغه ته هم نه دی میلاو شوی. نو هغه دا وایي چې زموږ خو شپږ اووه میاشتې وشوې او تر اوسه پورې موږ ته روپۍ چې دي دا میلاو نه شو. نو دا روپۍ به راکل نه شروع کېږي. او که تاسو وګورئ د حکومت د طرفه د دې قانون دا به تاسو ته هر درې میاشتې پس میلاویږي. په هغې دغه کې تاسو ته هم لیکلي چې کله تاسو په 8171 باندې چک کوئ په هغې کې تاسو ته هم لیکلي وایي که تاسو د درېو میاشتو روپۍ نه یې راغستې نو خپلې روپۍ چې دی دا راواخلئ. نو هر یو کس دا تپوس کوي دا نوی قسط به راکل نه شروع کېږي. او په دې باندې زیاتر کسانو پوسټونه هم کړي دي. ځینې وایي په 25 تاریخ باندې 25 هم تېر شو 25 دسمبر ځینې کسانو یادولو. ځینې بیا جنوري چې د په اوله کې یادو چې په اولنۍ هفته کې به یې دغه شانتې ځینو پکې 9 تاریخ ورکړو ځینو پکې 11 تاریخ ورکړو. دغه شانتې هر یو کس له چې دی تاریخ ورکړه کېږي. په دفتر کې هم کسان وایي چې د پلاني تاریخ نه به شروع کېږي خو بیا هم هغه روپۍ چې دی دا شروع نه شي. نو دا روپۍ چې شروع کېږي دا داسې نه شروع کېږي دا چې د هغو له طرفه بینکونو له روپۍ ورکړی شي نو د هغې نه وروسته بیا ستاسو اکاونټونو ته راځي. په دې کې یو تن تاسو ته هم داسې تاریخ نه شي ښوولی. که د هغو له طرفه چې کومه خبر راځي موږ ستاسو سره شیر کوو بیا هغو هغه کار ونه کړو نو بیا هم دا روپۍ پاتې. لکه اوس زه تاسو ته هم چې د پلاني تاریخ نه شروع کېږي او حکومت په هغه تاریخ باندې روپۍ بینکونو له ورنکړي نو چې بینکونو له ورنکړي نو روپۍ چې دي دا بیا لیټ کېږي. لکه لیټ کېږي به نو تاریخ چې دی هغه موږ د دې د وجې نه چې دی تاسو ته نه ښوو. د دې د وجې نه یې نه ښوو ځکه که ما تاسو ته ووایي چې د پلاني تاریخ نه شروع کېږي تاسو بیا بار بار وایي چې د هغه تاریخ نه شروع نه شو ته دروغ وایې. او هلته به د حکومت د طرفه چې دی دا خبر راغلی ځکه چې هغو دا ویلو چې د جنورۍ په اولنۍ هفته کې چې دی دا به موږ بینکونو ته چې دی دا به ټرانسفر کوو او په دویمه هفته کې چې دی دا به تاسو ته میلاویږي. لکه د بېنظیر روپۍ به تاسو میلاویږي. نو دویمه هفته چې دی دا به شروع شوه نو اوس په هغې کې بیا نوی اپډیټ راغلی د هغو له طرفه دا خبر راغلی دی چې د 20 جنورۍ نه وروسته چې دی دا به بینکونو ته چې دی ټرانسفر کېږي. نو چې بینکونو ته دا روپۍ لاړې شي د کله خزانې نه بینکونو ته دا روپۍ لاړ شي نو په هغې کې بیا 2-3 ورځې چې دی دا تېرېږي چې 2-3 ورځې پکې تېرې شي د هغې نه وروسته چې دی دا بیا تاسو ته میلاویږي. نو د 20 تاریخه پورې چې دی د هغې پورې دا دغه مه ساتئ چې موږ ته به روپۍ میلاو شي. د 20 تاریخ نه چې دی دا روپۍ به وروسته شروع کېږي او د جنورۍ اخرنۍ هفته چې ده په هغې کې به دا روپۍ تاسو ته میلاویږي. دا د حکومت د طرفه چې دی دغه اپډیټ راغلی او په راتلونکي وخت کې څه نوي معلومات راغله هغه به سره هم شیر کوم. خو د هغې نه مخکې چې درته کوم تاریخونه خلکو ښوولي دي چې 11 تاریخ نو 11 هم تېر شوی را نور تاریخونه هم تېر شوي دي. نو د 20 جنورۍ پورې چې دی د هغې پورې به صبر کوئ چې د هغې نه به بینکونو ته ټرانسفر کېږي د هغې نه وروسته به ستاسو اکاونټونو ته ټرانسفر کېږي. خو د هغې نه مخکې به تاسو خپل اهلیت ګورئ چې تاسو د دې پروګرام دپاره اهل یې که نه یې. په دې کې ځینې داسې زاړه کسان دي چې هغه به یې د دې قسط نه چې دی هغه به یې ایستلي. نو خپل اهلیت چې دی دا لازم چک کوئ او د 20 جنورۍ نه وروسته به دغه روپۍ چې دي دا به تاسو ته میلاویږي.